السلام علیکم ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو له په دې ویډیو کې ښکاري چې د مختلف هسپتالونو دورې کړې ده په باجوړ کې چې کومه چاودنه شوې وه هغې کې چې څومره هم زخمیانو د هغوی د عیادت دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب د مختلف هسپتالونو دوره کړې ده. تاسو له په دې ویډیو کې ښکاري هم چونکې په سوشل میډیا باندې یو خبره ډېره زیاته ګردش کې وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب سره د خپل زوی دوبۍ له تللی دی، هلته زرداري سره څه میټینګ دپاره تللی. ما هم یو ویډیو جوړه کړې وه، په هغې کې هم ما دغه رنګ خبره کړې وه، خو هغه خبره چې کومه ما کړې وه هغه ما د خپل ځانه نه وه کړې بلکې د میډیا نه ما هغه خبره راوچته کړې وه، چونکې ما سره څه داسې پروف نه نو د هغې دپاره څومره هم زما کتونکي دي د هغوی نه زه د زړه نه معذرت غواړم. او بل د دوبۍ حوالې سره به زه دومره یم چې دوبۍ دومره لرې ملک نه دی چې سړی هلته لاړ شي نو هلته به هفتې تېروي، هلته به میاشتې تېروي. سهار د پاکستان نه یو فلایټ دوبۍ ته راځي، سهار فلایټ کې چې ته راشي دلته به 9-10 بجې به دوبۍ له ورسوي. دوبۍ کې خامخا ستا چې وړوکې غونډې کار 2-3 غنټې کار 2-3 غنټې کار وکړه او 2 بجې یو فلایټ پاکستان ته واپس ځي او یو مازدیګر 5 بجو کې فلایټ پاکستان ته ځي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې سهار دوبۍ ته راشي نو خپل 2-3 غنټو کار دوبۍ کې کولی شي او واپس ماښام خپل کور ته ځان رسولی شي. دوبۍ مطلب دومره لرې ملک نه دی، 3 غنټو لاره ده. څنګه چې سړی پېښور نه اسلام آباد له سهار لاړ شي او ماښام واپس پېښور له راشي نو دغه رنګ دوبۍ نه. د خبرې مقصد مې دا دی که چېرې مولانا فضل الرحمن صاحب دوبۍ له تلي هم وي نو واپس هم راتلی شي. د دې باره کې ما له کمپلیټ علم نشته چې آیا دوبۍ له تللی که نه، خو په میډیا باندې خبره خوره وه نو ځکه پې ما ویډیو جوړه کړې وه. چونکې زما هرګز دا مطلب نه دی چې زه په سوشل میډیا باندې یو قسم له نفرت پیلو کوم. زما مقصد مینه راوستل دي، د پښتون قوم یو کېدل دي. که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري ما د هرې پارټۍ دپاره خبره په دې زه ایز ا نیوټرل ویډیو جوړم، خو ډېر ملګري په ما له وایي چې ته یوت یې یا وټ ایور څه هم یې، هغوی د هر چا خپل سوچ دی. زما مقصد صرف اور صرف په سوشل میډیا باندې نفرتونه ختمول او د مینې محبت د پښتنو را یو کېدو پیغام یې اکثر. نو څومره ملګري په هغه ویډیو باندې خفه شوي چې مطلب ما هغه ویډیو کې خبره کړې او هغه ویډیو چې ما کومه جوړه کړې نو کې ما کلیر اینډ کټ ویلیو چې په میډیا باندې دا خبره زیرې ګردش ته چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی خپل زوی سره دوبۍ له تللی دی او هلته چې کوم میټینګ دی زرداري سره د هغې حوالې سره دوبۍ له پلار او زوی تلي، خو چونکې کې څه حقیقت نو مولانا فضل الرحمن صاحب دغه بیمارانو دغه څومره هم زخمیانو د هغوی عیادت دپاره هسپتالونو دوره هم کړې ده. مولانا فضل الرحمن صاحب اوس هم لیټ شو، په کار و چې په هغه ورځ باندې، خو چونکې د خلکو مصروفیات ډېر زیات دي په هغې باندې زه ډسکشن نه کوم. صرف زما د ویډیو مقصد صرف دا چې تاسو له مې په دې ویډیو کې خول چې مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی د خپلې پارټۍ چې څومره هم ورکرانو او زخمیانو د هغوی د پوز دپاره هسپتال ته ځان رسولی دی او دوبۍ لا نه دی تللی، که تلي نه تلي د هغې باره کې ماله هېڅ علم نشته. اوس مولانا فضل الرحمن صاحب دوبۍ له تللی نه دی تللی د هغې باره کې ماله علم نشته، ځکه دوبۍ یو داسې ملک دی چې د پاکستان نه وله ډېر کم مزل دی، 3 غنټو لاره ده. سړی چې سهار لاړ شي نو ماښام واپس خپل کور ته را رسېدی شي، لکه هغې کې دومره څه غټه ایشو نشته دی. نو مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی د خپلې پارټۍ کسانو ته عیادت دپاره هسپتال ته ځان رسولی دی. نو دا شاړ غونتې اپډیټ ماله میلو شو، چونکې ما مخکې ویډیو جوړه کړې نو په هغې کې دی چې ډېر ملګري خفه وي چې تا دروغ ویلي یا یو قسم له بغیر انویسټیګیشن د ویډیو جوړه کړې ده. نو زما هرګز دا مطلب نو چې زه د دروغو چا پسې خبره وکړم یا بیا سپیشلی مولانا صاحب پسې یا داسې علماو پسې. خو په میډیا باندې خبره ډېره زیاته ګردش کې وه او غلطي زما ده چې ما د بغیر انویسټیګیشن په هغه ټاپک باندې خبره وکړه. هغه ټاپک مې وچوړلو ماله نو په کار د هغې لپاره ډېر زیات معذرت. اوس دا ویډیو راغه نو تاسو سره مې دا ویډیو هم پریزنټ کړه، تاسو له مې هم دا ویډیو خوله چې مولانا فضل الرحمن صاحب ځان رسولی. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک کوئ. والسلام.